السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما افغانستان ته د ورلد کپ سلورمه ګټه مبارک شي. دا سلورمه ګټه افغانستان د نیدرلند خلاف ترلاسه کړې ده، چونکې په دې میچ کې افغانستان لا ډیر غټ چانس و چې د خپل رن ریټ نور هم زیات کړی وي. د نیوزیلند نه رن ریټ زیات کړی وي، نیوزیلند په رن ریټ باندې بیټ کړی وي، خو بیا هم افغانستان میچ وګټلو. خو که لږ مخکې نور ګټلی وي په 26 اوور کې، په 25 اوور کې، نو نور هم د افغانستان رن ریټ زیاتېدی شو. خو د افغانستان ارلی وکټس پرېوته، مطلب ګورباز زر آوټ شو، ابراهیم زر آوټ شو، نو په دې وجه باندې هغه د سکور لږ لیټ پوره کوجي. مکمل سکور کارډ به سره په دې ویډیو کې شریکوم. افغانستان څنګه سیمی فائنل لا کوالیفای کېدی شي په دې باندې هم خبره کوو. افغانستان له ډېر غټ چانس ته سیمی فائنل لا کوالیفای کېدو، افغانستان لا زیات چانس د پاکستان نه زیات چانس افغانستان سره د سیمی فائنل لا کوالیفای کېدو دی. راځئ چې سکور کارډ طرف لزو، پوینټ ټیبل باندې خبره کوو، چانس باندې خبره کوو، مکمل ډسکشن دی. ویډیو مکمل وګورئ جی. په خاملګرو په سکرین د سکور کارډ ښکاري. نیدرلند 179 رنزونه کړي، 10 کلاډیان آوټ شوي دي، تقریبا 3 اورونه ته هم سپیر پاتې شوي دي. بریسی یو رنز کړی دی، میکس وودود 42 رنزونه کړي، دوه د پاسه 40 رنزونه، یو کم 13 اکرمن کړي، چونکې ډېر ښکلی پارټنرشپ دی دواړو روان کړی، خو رن آوټ شو جي. نیدرلند له زیات نقصان رن آوټ ورکړی دی، تقریبا 3 کلاډیان د نیدرلند رن آوټ شوي دي او دې دواړو ډېر ښکلی پارټنرشپ روان کړی. ما وی که دی دغه رنګ لګیږي نو کېدای شي 250-300 لم سکور ورسوي، ځکه د نیدرلند د ټیم هېڅ پته نه لګي. بل تاسو بل کلاډي وګورئ، سای برانډ چې کوم دی 2 کم 15 رنزونه کړي، دام رن آوټ شوی دی. صرف ډومبنی لیګ بیفور آوټ شوی، نمبر 2 کلاډي هم رن آوټ شوی، نمبر 3 هم رن آوټ شوی، نمبر 4 هم رن آوټ شوی، نمبر 5 هم رن آوټ شوی دی. وګورئ ایډورډز چې کوم دی کیپټن په 0 باندې رن آوټ شوی دی. ورپسې باز دی لیډ 3 رنزونه کړي دي، افغانستان ډېر ښکلی فیلډینګ کړی جي. بل ثاقب ذوالفقار 3 رنزونه، وین بیګ 2 رنزونه، وین ډیر ماروي 11 رنزونه، 10 رنزونه اریان ډت کړي دي، 4 رنزونه میک رن کړي دي. 4-5 کلاډیان د نیدرلند رن آوټ شوي دي. نو رن آوټ کېدل ډېر غټ نقصان یې ورکړی دی. ښکته راشئ، مجیب یو وکټ ایستلی ده، فضل حق فاروق یې ډېر زیات رنزونه ورکړي، 15 اورونو کې 14 رنزونه، وکټ یوه هم نه ده ایستې. 3 وکټې نبي ایستلی دي چې 28 رنزونه یې ورکړي دي، اور 2 وکټې نور احمد ایستلی دی چې 11 رنزونه په 9 اورونو کې ورکړي. راشد کاتک یو وکټ هم نه ده راغلی، خو ډېر ښه اکانومي دغه وګورئ 3.1 اکانومي سره یې بالینګ کړی دی، 10 اورو کې 11 رنزونه ورکړي دي. بل عظمت الله عمرزی 3 اورونو کې 11 رنزونه اور وکټ یوه هم نشته. د افغانستان بیټنګ که تاسو وګورئ نو ګورباز یو ځل بیا فیر شوی دی، 10 رنزونه کړي په 11 بالونو، ابراهیم زدران 20 رنزونه کړي دي په 24 بالونو باندې، 24 بالونو باندې. رحمت 250 په 450 بالونو باندې، رحمت ښکلی اننګز کړی دی. شاهدي هم ښکلی اننګز کړی دی، 55 رنزونه په 4 بالونو باندې. عظمت الله عمرزی په 28 بالونو باندې 11 رنزونه کړي دي. عظمت الله عمرزی هم ښکلی بیټینګ کړی دی. ټولو د افغانستان کلاډیانو نن ښکلی بیټینګ، ښکلی بالینګ او ښکلی فیلډینګ کړی دی. صرف ګورباز او ابراهیم زدران که چېرې زر نه وي آوټ شوی نو دا سکور به دی تقریبا اوس په 22 اوور کې پوره کړی دی. که چېرې دی نه وي آوټ شوی زر نو کېدای شي دا سکور 26 اورونو کې مکمل شوی وي. نو د افغانستان چې کوم رن ریټ دی راشئ اوس په هغې باندې خبره کوو. په سکرین د رن ریټ ښکاري، نو د افغانستان رن ریټ په نور هم ښه شوی. د افغانستان رن ریټ تاسو وګورئ ماینس، اوس هم ماینس کې دی، -.3 دی. او د نیوزیلند رن ریټ تاسو وګورئ پلس دی، +.4 دی. مطلب نو که چېرې د افغانستان دا میچ زر ګټلی وي نو افغانستان به دې ځای کې بره نمبر 4 پوزیشن ته راغلی. اوس په نمبر 5 ځکه دی، پوینټ برابر دی د نیوزیلند سره، خو رن ریټ د نیوزیلند نه کم دی. او د پاکستان رن ریټ که تاسو وګورئ نو رن ریټ د افغانستان نه ښه دی، د پاکستان رن ریټ خو پوینټس یې 6 دی جي. نو اوس د افغانستان چې کوم 2 میچونه پاتې دي که تاسو زه په سکرین وښیم نو یو یې ساوت افریقا سره پاتې دی او یو یې استرالیا سره پاتې دی. دواړه سخت میچونه دي. که دې کې یو میچ هم افغانستان وګټلو نو پوینټونه به لس شي، او که رن ریټ یې ښه وي نو سیمی فائنل لا کوالیفای کېدی شو په رن ریټ باندې. ځکه که پاکستان سیمی فائنل لا کوالیفای کېږي نو د هغه به هم لس پوینټونه راځي د پاکستان. او نیوزیلند که چېرې هم سیمی فائنل لا کوالیفای کېږي نو به هم په رن ریټ باندې کېږي. 4م ټیم به په رن ریټ باندې کوالیفای کېږي. نو رن ریټ که چېرې د افغانستان ښه شوی وي او دې دواړو کې یو میچ هم ګټلی وي، یا استرالیا نه ګټلی وي یا ساوت افریقا نه، نو بیا چانس جوړېدو. اوس چانس دا سره د افغانستان که چېرې دا دواړه میچونه وګټل نو بیا
بیا نیوزیلند هم بهر شو، پاکستان هم بهر شو، څلورم ټیم به افغانستان راشي. خو دا دوه میچونه د افغانستان لږ سخت دي، استرالیا سره دی او ساوث افریقا سره دی، خو هیڅ سخت نه دی. کرکټ کې دا نشته، که د افغانستان ورځ نو استرالیا درله هم وایي او ساوث افریقا درله هم وایي. مطلب افغانستان ټیم موږ له انډر اسټیمیټ کول پکار نه دي. غټ غټ اپسیټ یې کړی دی چې په دې ورلډ کپ کې سریلانکا له شکست، پاکستان له شکست. دا وګوره دا دوه میچونه کوي ګټل نو بس نیوزیلند هم چپا، پاکستان هم چپا، او کدا دواړه بایلل نو بیا افغانستان مطلب د سیمی فائنل د منډ نه بهر پاتو پوینټونو باندې د سیمی فائنل ل نشي کوالیفای کېدی. جی کرن ریټ ډیرم خوي او پوینټونه اتوي نو د سیمی فائنل ل نشي کوالیفای کېدی. او دا دوه میچونه افغانستان ل ګټل پکار دي. د نه علاوه ک پوینټ ټیبل تاسو ګورئ، پاکستان او نیوزیلند د نیوزیلند هم دوه میچونه پاتې دي، که نیوزیلند دواړه میچونه سخت ټیمانو سره دي. د نیوزیلند میچونه تاسو ګورئ، یو پاکستان سره دی، یو سریلانکا سره دی. نو که پاکستان او سریلانکا نه وګټل نو بیا خو ابویسلی نیوزیلند به سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي. او که دواړه بایلل نو بیا پاکستان لا چانس جوړیږي او ورسره افغانستان لا هم چانس ته خو که میچ زو ګټي بقایا. د ویډیو کتلو زیاته مننه، والسلام جی.